هغه ورځ یو خزه بیان ورکړیو چې سړی ته سلور خزه روا دي، نو خزو ته سلور مړونه ولې روانه په کار داده چې خزو تم سلور مړونه روانه. نو یو درې الکانو ډېر خطکړه هغه بیان ورکو چې بیبي مونږه غدرې الکان درته تیار یو او سلورم ځان لبل مګورا. نو مالدا د نر بچیو دی خزلم داسې بیان ور پکار چې مونږ درې خو درته تیار یو او سلورم میړه ځان لبل مګورا. اوس په کوم ملک چې د خزو دا جرأت وی چې خزا وای چې ز سلور مړونه کوم، نو زمونږ استاد ټولو د پوزې غوسې شي چې په دغه ملک اوسي او دې ته مونږ ملک وایو او دې ته مونږ وطن وایو چې خزا دا جرأت کوي چې ز سلور مړونه کوم. نو عرض می داو چې عربلا ستا په ملک کې د ځمکې سر ته راغلی ده. نو په شپېلۍ کې بعضې وخت کې یو غزل چې سړی په ژبه وایي نو هغه غزل بیا په شپېلۍ کې م وایي، هغه غزل بیا په باجا او رباب کې م وایي. په دې خو پوهېږئ که نه؟ تاسو کور وکلی دی، تاسو خیال راغی. پخوا به مونږ وی چې کم ځای کې د سرود आवाज اورېدی کېده به نو حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي او به وی چې دا आवाज چرته اورېدی کېږي نو التم لعنت وریږي. اوس په ایمان وایي چې داسې ځای چرته شته چې په پاکستان کې پې رحمت وریږي. دا جماعتونو کې هم رحمت نشته، ځکه چې جماعت سره یعنی هر سړی ډم شو، هر سړی ته چې ګوري ډم دی. که سوزکو والا تا گوری بمباجی بے پکی لگولی، کلارو والا تا گوری ٹیپ ریکارڈری بے پکی لگولی، روان بی لکه د دجال او د رستو کنی نبی د بمباجو آواز روزی. کلارو والا گوری، کٹرکونو والا گوری، که سوزکو والا گوری. لا چې وادی صاحبا ا موټری چې جوړ کړی چې پاغي کی کم شی لګولې اریان بش. نو یو لیوانه نه دی چې سړی علاج وکي، ملک ټول لیوانه دی، وطن ټول لیوانه دی. او زه دې وایم کنه چې زه ملایم زه زه ډولکی نه اورم استا غنی کبه ماوري خلاصېږي بچرته. په کور کې دننه په کوټه کې به پروته او په مالت کې به د دبلې غږیږي اور جمعات کې بناستې در سره به تیریږي، بازار کې به روانې کمزه بخلاصېږي. دا هغه زمانہ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه فتنو کې به جاذبیتی ته به وې چې زه دې فتنې ته نه نږدې کېږم، ا فتنه به د مغناطیس غوندې تازان ته راکاږي، فتنه به دې راکاږي او ځان کې به دې مبتلا کوي. ته وایه چې زه نه ورځم کنه، فتنه به دې ځان ته راکاږي. 14 سنې دا هغه زمانه ده. نو د خدای د قهر نظر ته وګوره، نو داسې خو درته نه دی متوجه کړی که د قهر نظر داسې درته متوجه دی چې پرانا ورځ لوټ شي، پرانا ورځ تباه شي، پرانا ورځ غرق شي. تپوس والا دې څوک نه وي، پوښتنې والا دې څوک نه وي. نو د الله د قهر ټول نظرونه چې دي آنن ستا ملک ته متوجه دي. ایس شی محفوظ نشته، کور محفوظ نه دی، ځان محفوظ نه دی، مال محفوظ نه دی، دکان محفوظ نه دی، اولاد محفوظ نه دی، هیڅ شی محفوظ نشته. ته ما ته وایه چې د حکومت موټر ورلسی پکې لګېدلی او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه پتم نه لګي، نو کمال دی دې ملک که نه؟ ورلس پکې لګېدلی دي. تاسو خیال راغی یو ښځه وه، زوی ورپسې روانو، ګنی لاس کې ورکړی و، تیرانه راغلی وه غریبه، څه سودا مودا پسې هغه زوی تې ورک شو. چې زوی تې ورک شو، دا ښځه اوس په دې بازار کې اوترې منډې وایي او صاحبه چغې وایي چې و خلکو یو توره کټوخه بچای مې و، چنجن ګنای مې لاس کې ورکړی،
خو چې سے مې وکاته هاي مې پر کور را پسې را روانو چې رستو مې وکاته هاي مې پر کور اوس بروانه او هاي بده پر کوري بیړي بده غرکش نو کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي هغه قوم نه د الله امن چې دی هغه اوچت شي ا پولیس نشي راټینګول پولیس څه کولای شي په پیښور کې تاسو وشمارئ داری او تانه آبادی چې دا 15 لک آبادی ده او په تانه کې شل سپایانی او دو پکې تانه دارانی نو په شل سپایان او دو تانه دارانو 15 لک خلک راټینګي نو د الله امن چې ده هغه د ملک نه اوچت شي چې د الله امن اوچت شي نو انجام دای لکه نن ستا د ملک چې کوم انجام چرته خدای په ډزو رانی ولي چرته خدای په بمونو رانی ولي چرته خدای په ډاکو رانی ولي چرته خدای په غلو رانی ولي پرنګ رنگ راګر کړي پرنګ رنگ او نور بګوري ان شاء الله العزیز نور بګوري دا قوم بدزان تماشی کوي قوم ته ملکی او ته قوم تاسو خود منډي غویان یې 25 لک روپۍ یو منبر ته د صوبایي ملو شوی دي 25 لک منبران څه کوي پالاکه کې د کونډې رنډې یتیم خوار غریب اوګي تګي نهر دا تپوس نه کوي چرته دیرو ته دیوالونه وهي او چرته په سړکو فټپاتونه جوړي د ملک ته د فټپات ډیر ضرورت دی په کوارټ روډ ګوره فټپاتونه جوړيږي فټپاتونو په غاړه دکانداران دي هغه دکاندارانو فټپاتونه قبضه کړه چا ورته اوس پنه رئیس دي او چا په کورسای چولی دي او چا په ټیمانی خدي او چا په ډرمونه خدي او نه په فټپات څوک تیریږي او نه سکیږي مطلب په فټپات کې څه دی مطلب پکې دا دی چې پټیکای ورکی نو ټیکدار د کمی پټای سړی دی او چې دا چا ورکړه د پکې کم غوا لنګه کړي د خپل ملک ته د فټپات ضرورت نو نن ستاسو د منبرانو مبارکو 25 लाख روپۍ چې دي ا د سړک په فټپاتونو لګي تو په ایمان چې او سړی وګم دی د درې ورځو نهر دی او تو ورته چې راشه کنه څنګه خسرک مې دله جوړ کړو اب ورته وای چې خدای دې کور لوټي لوټي کا مال د څه ضرورت ته ته جوړه راته څه شي مال د روټای ضرورت ته زو د لوګي مرما او ته ما ته فټپاتونه جوړه دا زمونږ ملک دی